الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سورة لقمان آية نمبر 6. دا حضرت لقمان علیہ السلام د نصیحتونو نه وروسته ذکر کوي. لره کې ده موزه دا لقمان علیہ السلام د نصیحتونو نه وروسته ذکر کوي د الله جل جلاله د توحید او د وحدانیت لپاره دلایل هم ذکر کوي، د الله قدرتونه هم ذکر کوي او د باطل او بطلان کوم چې په غلطه طریقه باندې د الله وحدانیت ثابت دی، د الله سره شریک جوړي، دا رد هم ده. ألم تروا يدوي نويني أن الله يقينا الله باك اتاسو نويني أن الله يقينا الله باك سخر لكم تابع كردي تاسو دبارا ما هغت في السماوات چه پاسمانونو کی دی وما في الأرض وهغت چه بزمک کی دی. زمکه اسمان کې چې څه چیزونه دي الله ستاسو د پاره تابع کړی دي. بعضې چیزونه خو زمونږ د پاره تابع دي، زمونږ تابع دي، هغه مونږ وینو چې د هغه استعمال مونږ څنګه کوو، هغه مونږ ته انکار نه کوي. لرګي مونږ ونه چوو، خاص خاص کوو، څوک دې څه شی جوړوي، څوک دې څه شی جوړوي. د ځمکې انکار کړی دی، لرګو انکار کړی دی، په ما به ودرېږي نه، زما نه به دا شی نه جوړی. واخربو مخالفت نه دی شي. دنیا کې چې موږ څه شي کې ګوتې وهو په خپل طرف باندې راړو، زموږ چې مخالفت نه دی کړی، تر دې پورې چې سخته اوسپنه ده په اور کې سره کو په خپل مرضۍ ته سامان جوړو انکار یې نه دی کړی. دا زموږ تابع دي که نه دي؟ زمکه ده هغه په کته کنو چې څومره په کته ځو هغه لار راکوي، په هغې باندې له پاسه وزن اچو چې څومره وزن په دې ځمکه باندې اچوي هغه چتېږي نه. دا تابع ده. بعض ځناور تابع دي، ټول ځناور تابع دي. ولاړ دي ته قشانې د خدای ته ځان خپل نشي راخولی، ځکه چې جیجل کې پی تویږي، پیلی شي.
که موږ هغه لالو ښه په مرضۍ باندې الله والا عقل نه دی ورکړی دقه شانې موږ ته ولاړې خپې وتړو که نه دی چې خپې نه پرېږدي تړلو ته د هغه چپلار وتړي وتړو بیا راوپرځو موږ لالو نو لالولی شو کله پاسه پې سور شي بیا ورته وایي زه په دې غاړه مه ځه دې غاړه باندې زه تابع دي خر دی یعنې خر په خبره پوه کول ګران کار آسان کار خو نه دی الله تابع کړی دی شګې پې واچوي وړه بس روان دی له پاسه پې کېنه ځه ایله لار خطا کې هغه ځینې شاته او توجه کې مه ځه ودرېږي بره ځه په بره روان شي واپس شه وایان دي سهار په جګه خیره دا یوې راکاږي بیا ورته خیریم که خدای دې غر کې کیل نه ویني که ته روان یې په بر روان تابع دی کیل منې بلکل سیده روان دی بعضې څیزونه خو تابع کړي دي خو بعضې پکې داسې دي چې هغه تابع نه دي او الله پاک ټولو ته تابع وي لکه نور زموږ ستاسو تابع دی نه دی تابع موسمونه زموږ تابع دي نه دي تابع باران زموږ تابع دی د تابع خو موږ اوس منتونه کړي چې څه جوړېږي راشه سیله یې زموږ تابع نه ده الله جل جلاله د دې تابع نه مقصد دی ځکه چې داسې تابع کړي دي ستاسو د پاره چې ستاسو چې څنګه نور ته ضرورت یې هغه شان سحر راخیږي عموما او ماښام یې پرې باسي اوس د هر سړي خو ځان نور نه دی چې هغه یې تابع کړي که چېرته دوه کسانو ته د دې اختیار ورکړي نو یو به وي چې نور ډېر تېز دی لږ لرې کړه سوری که دې ټیم کې بل به وي اوس دی ماله خوب راغلی و د کېږم نور ته نه بل وي چې نه نور ته مې ضرورت دی یو کس به وي چې باران وروم بل به چل کوم شین کوم نو الله جل جلاله دا نظام په خپل لاس کې واغست او البته د برې نه په داسې ترتیب چلی چې هغه ټول زموږ په فایده باندې د شپې او د کېږو نور نشته تیاره شوه د ورځې راویښ شو او کار کول غواړي هغې دپاره نور ضرورت دی د نورو فایدو سره سره د طاقت سره سره د رڼا فایده هم واخیستل کېږي بې شماره پکې نورې فایدې د انسان دپاره سخر لکم تابعداري ده باران دی وختن فوختن کوي اوبه دي تاسو دپاره په ځمکه کې څارئ څه ټایم ستاسو خوښه شي ځمکه کې اوبه شته چینو د خوړګو د نالو د کوو په شکل باندې دغه د بارانه اوبه په ځمکه کې څارې کړي دي تاسو دپاره ضرورت یې بیا هم وختن فوختن باندې باران کې سیده هوا چلیږي د دې تابع نه مقصد دا دی چې داسې الله جل جلاله دا نظام داسې چلی چې ستاسو د فایدې لپاره چلی چې څنګه تاسو ته فایده ملويږي اخشن کې موسمونه هم تاسو د فایدې لپاره بدلي راغلي اوس د یو په دې کې د یو کس تسیم کې دی چې لکه نن سبا سوکړه وه سوکړه د باران ټول غواړي که نه غواړي ولې یو کس پکې داسې هغه غنم رېبلي او پراته یې په دغه کې پټي کې هغه به څه وي لږ صبر وکړي ښه دی خو لږ صبر وکړي نو انفرادي د یو کس مخالفت په دې کې کېدی شي هغه سړی دوه لوڼه یې وي یو د خښتو والا سره واده وه بله زمیندار کره دی چې هغه یې تښکاره شو ورته وي چې څنګه حل دی وی ښه خو زمونږ د ټول کال نظام چې دی هغه به دی زمینداره باندې دی نو موږ فصل کرلی دی خو ته د الله نه سوال وکړي چې الله ښایسته باران وکړي که فرض دا که اوس باران ونه شي نو بیا به چلي زمونږ فصل به ونه شي موږ به ټول کال بیا سي نو هغې الله پاک د ښایسته د خیر ښکلی باران وکړي بیا چې هغه بلې ته ښکاره شو هغه ته وایي چې ستاسو څه حال دی علي سختي پریشاني خو نشته هغه یې ښه یو اوس موږ خښت بټۍ کېښي دي اور ورپسې لګولی دی ټول کال ګزران زموږ په دې باندې کېږي دا بیا خرچېږي ډېر تاوان پېښ دی ډېر وخت په دې باندې کار شوی دی اوس دقه سوال الله نه کوو چې باران ونه شي چې باران ونه شي که نه نو موږ به هر څه تباه شي هغې وایي چې ته څنګه وایې دغسې دې وشي نو څه چلو کوو که باران وشي نو
جزئی په دې کې اختلاف راتلی شي انفرادي د یو کس نه خو عمومي تور د خلکو فائدې ته ګوري الله هغه څه کار کوي کله نه کله الله په خپشي یا موږ ته سبق را کول غواړي هغه جدا خبره ده لیکن عام طور باندې د ځکه چې بارانه په وخت باندې بارانونه کیږي شنه په وخت کې شین کیږي او واره په وخت کې واره کیږي عموما دا څه نظام چلیږي کله نه کله د خلاف خاطر راشي مونږ ته د سبق راکولو لپاره د امتحان لپاره واسبغ علیکم پوره کړی دی پتا سو باندې نعمتنا خپل ظاهرة و باطنا ظاهری نعمتنا و باطنی نعمتنا الله جل جلاله پتا سو باندې خپل ظاهری باطنی ټول انعامات کړی دي اوس مونږ تاسو ته مونږ ته پته ده چې الله کړی دي څه چې کړی دي مونږ باندې نعمتونه چا کړی دي الله کړی خو د دې لپاره چې زمونږ دغه ته خیال لړ شي مونږ ته د شکر موقع ملو شي الله پاکي ذکر کوي چې کله کله زمونږ ته تصور لړ شي نعمتونه ظاهري خو مونږ تاسو چې کوم نعمتونه وینو دا ظاهري نعمتونه دي چې کوم مونږ تخکاری کوم مونږ ته نخکاری الله په هر کړی دا په ښکاری نخکاری عقل را کړی دی ښکاری نخکاری ایمان نصیب کړی دی ښکاری نخکاری هدایت را کړی دی دا ټول باطنی نعمتونه دي وای ده د دینوم په علاوه په سونو په زرګونو نعمتونه دي په لکونو په کرونو نعمتونه دي چې باطنی دي ظاهري او باطنی ټول نعمتونه چا کړی دي په مونږه نو مونږ له الله پاک د شکر توفیق راکړي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دي یجادلو فی الله چې باس کې په بار د الله کې بغیر علم بغیر د علم ولا هدى او بغیر د هدایت ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب روخانه رسول باس کې تاسو چې الله واحد لا شریک نه دی الله سره شریک شته په دې باندې د سره علم ضروری هم نشته بدیهی الکا اصله ته دوی چې نور راحت الله هغه نور راحت الله روز ده نو ته په دې باندې تاسو سره څه دلیل دی څه دلیل دی هغه ما سره خو دا دلیل چې دا نور دی هغه دا خو ته چې نور دی او روز ده ولې په دې تاسو سره څه دلیل دی دته علم ضروری وي د دې دلیل ته ضرورت نشته دته بدیهی وي نو دا بغیر علم بغیر د علم نه یعنی علم ضروری علم بدیهی وسره نشته ولا هدن او بغیر د دلیل نه دلیل ولا علم ورسره هم نشته بدیهی علم ورسره هم نشته او دلیل ولا علم ورسره هم نشته چې سره هغه ته دلیل پیش کی دا الله په شرک باندې ورسره دلیل هم نشته یو سړي سره ضرور علم بدیهی نه دلیل استدلال ولا علم نه خو کتاب ورسره یو کتاب پیش کی چې دا کتاب کې لیکل دي نو ولا کتاب منیر د اسمان د طرف موجود په دې شرک باندې کتاب نشي پیش کوله چې دا کتاب کې راغلی نه عقلی دلیل شته نه نقلی دلیل شته هدن کې عقلی دلیل او کتاب منیر نقلی دلیل شو هیڅ شی نشته د بیا د الله سره شریک جوړی چې د کوم دماغ دی او چې کله د سره د هدایت دعوت ورکی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلْچُوَلَ شِدُوِتَا اتَّبِعُوا تَابِدَارِيُوا كَيْمَا دَعَوَتْ أَنزَلَ اللَّهُ چه اللہ نازل کردی دی قَالُوا وَإِدِي بَلْ نَتَّبِعُوا بِلْكِ خَبَرَ مَنُوا مُنْغَمَا دَعَوَتْ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا چه مندل دی منپاغی بندی خپل پلار نکا مونږ چې خپل پلان نه کې په کومه لار مونږ دې په حق لار منځو بل څه کار نه الله جل جلاله وایي چې عجیب خبره ده چې ستا پلان نه کې ته جهنم ته راوبلی او شیطان طرف ته او دوزخ طرف ته راوبلی ته به هم د پلان نه کې خبره مني الکا دا پلان نه کې په هغه څه پلان نه کې شته کې نشته دا پیغمبرانو تاسو ته تاسو کومه د ګنا نه پاکو هغه نو چې د ګنا شي کې نه وشي دا زموږ مسلمانانو د پلان کې خبره کوم
چا د پلار نیکه خبره کوم د مسلمانانو د پلار نیکه یو سړی د خپل پلار نیکه باره کې دا ویلی شي چې هغه د ګناه نه پاک وو هغو نه چېرته غلطي ګناه نه دی شی ښه چې زه من کل الوجود د خپل پلار نیکه تابعداري کوم او په دې کې فخر محسوسوم نو هغه نه چې کوم ګناهونه شي دي هغه به هم کوم که نه دا عقل شو دا زه د مسلمانانو د پلار نیکه خبره کوم چې زما پلار به دا کار کوه زما نیکه به دا کار کوه نو څه جای چې د کافرانو د پلار نیکه به څه حالي چې هغه کافرانو اولو کان الشیطان اگر چی شیطان یدعوهم رابلی دوی الى عذاب السعیر عذاب د اورتا بیا بوم د پلار نیکه خبره مني چې د دوی پلار نیکه شیطان اور طرف ته رابلل دي او دوی پاک پلار نیکه پسې کوم چې د دوی د اور طرف ته لار بوزي الله اکبر ومن يسلم وجهه الى الله د ایمان د پاره د جنت لو د پاره الله جل جلاله مونتا دا نه دی ویل چې د پلان نه کومه بلکې ستا پلان نه کې ځان د الله سره ملاقات کې ستا ځان د الله سره ملاقات او ستا د بچو د اولاد چې کله به بالغان شي دا هغه ځان د الله سره ملاقات هر یو سره الله خپل حساب کتاب کوي تا ته دا نه دی ویل چې ته ستا بچو ستا تابعداري ولې نه کړه یا تا د خپل پلار تابعداري ولې البته ستا پلار نه کی دیندار عالمي پوي لازمي خبره په خې خبره وداغه مني اصل کې د هدایت لپاره لار چې دا ومن يسلم وجهه الى الله چې مخامخ کو مخبل الله تا تابع کو خپل مخ الله تا او هو محسن او دونه کو کارا په دلار بل څه نه کاته هر څه ټکی کې دا وي چې الله دا حکم الله باندې خبره خوشالي دا الله پیغمبر ویلي دي باندې خوشالي بس دا دغه مقصود منشور نه ته نه کاته چې زما مور د څه ویلي د څه بکای یا زما پلار د څه ویلي زما د موږ روایت را روان دي په خانه دا روایت را روان دي موږ د څه کو اسې نه دی ویلي هر خبره کې الله طرف ته نسبت کوي چې د الله د خوشالۍ لپاره دا کار کوم فقد استمسك يقينا د منګول ولګولې بالعروه الوثقى پاکړې مضبوطی باندې مضبوطه کړه د پلاس کې راغله تا کړه به جنت ته رسي وإلى الله عاقبة الأمور او خاص الله طرف ته انجام د ټولو کارونو تمام معاملې ټولې الله طرف ته جمع کیږي د قیامت ورځ ته الله ته د انتها رسي هر خبره انتها چاته رسي الله د هر کار انجام نه الله خبر ده الله اکبر علم تروا تاسو نوینه ان الله یقینا الله پاک تابع کړی دي تاسو د پاره هغه چې پسمګه کې پاسمانونو کې دي او هغه چې پسمګه کې دي او پورا کړی دي پتا سو باندې نعمتنا خپل ظاهری او باطنی ومن الناس بعض خلقنا هغه څوک دي چې باس کوي په بار د الله کې بغیر د علمنا بغیر د هدایتنا بغیر د کتاب روخاننا کله چې ویل شي دوی ته تابعداري وکړي دا هغه څه چې نازل کړی دی الله پاک وای دوی چې مونږ تابعداري کوو دا هغه څه چې مونږ دلې مونږه په هغه باندې خپل پلار نیکو اولو کان الشیطان اگر چی شیطان رابلی دوی د اور عذاب تا چاچ تابع کو مخبل الله پاک تا او دیو مخلص یقینا د منګولیو لګولې پکړای مضبوطی باندې
منګول مطلب دا دی چې څه سړی په ګوتو کې نیوي یو پوره په موټو کې نیوي چې دا ورغه ور سره ولګي د ګوتو نیول ډېر مضبوط دی که پوره موټي کې نیولې دا موټي ته منګول پورا لاس کې راشي او کله داسې دی چې د هغې د شلېدو خطر هم نه لاس کې جوخت راځي یو داسې پړی دی که نه چې هغه په کته نیغ دی لکه څه راتاو نه دی د چت نه کته پړی راژوند شوی دی نیغ سری دی په کته هغه ته جوخت ډېر جوخ نیوي خو هغه مې لاس خوږي که نه جوخت ته نیوی کېږي نو که تا منګولو کې نیولې ده ولې جوخت ته نه نیوی کېږي په ځای د دې باندې چې دې سر ته کړی او هغه ته سړی لاس واچي جوخ هغه کړی لاس کې برابر راځي د هغې کې بیا د ښویېدو خطره شته یا د خلاصېدو خطره نشته الله وإلى الله عاقبة الأمور خاص الله طرف ته د انجام د ټولو کارونو خاص الله تاسو ته خپل سبق یاد دی او نه راځي زما خیال دی ګرانو دا یو خبره پکې واورئ که نه اورو به آخره کې کښې دوه مونږ ویلو که نه واجبات دي په مانځه کې څه واجب دي 14 پکې واجب دي 14 کې مونږ دوه ویلو د فرض مانځه اولني دواړه رکعتونه د قرات لپاره مقررول واجب دي هسې ویلو که نه او د فرض مانځه د درېیم څلورم رکعت نه علاوه د هر مانځه په هر رکعت کې سورة فاتحه ویل واجب دي لا یو خبره تاسو ته ما کوله خو بیا مسلمان دلته تپوس وکړه اوس رانه هېر دی دا د خوشحالۍ دماغ زما دغه خبرې ته ورسول چې دا قرت څه شي ته وایي تاسو پوهېږئ که نه په دې خبره مونږ قرت په مانځه کې څه شی دی مانځه کې قرت فرض دی مونږ اوس مانځه فرایض ویل دي که نه څو دي شپږ دنده دي و بهر دي په شپږ دندنو کې اول څه شی دی تکبیر تحریمه دویم قیام دریم قرات فرض دی که نه اوس به زمونږ په دې واجباتو کې راشي چې الحمد شریف ویل واجب دي او صورت ویل څه شی دی واجب دي پوهېږئ په خبره باندې او قرات پکې فرض چې دا قرات څه شی دی دا زما دا شخص تاسو ذهن کې شته که نه چې احمد ورشته دا خبره چې زما دماغ ته راوسته دا راوسته قرات څه شی دی دا شخص تاسو ذهن کې شته که نشته څو کسان څو فیصده کسان دي چې ذهن کې دا شته چې دا قرات څه شی دی وکړی دی شي قرات ویل شي د قرآن څه حصې ویلو ته قرآن ویلو ته فقرأوا ما تيسر من القرآن په دې ټکي سره قرات په مانځه کې فرض شی دی د سورة مزمل دا ځای چې دی که نه فقرأوا ما تيسر من القرآن د قرآن څه نه څه حصه په مانځه کې ویل په ولاړه باندې فرض دي په دې خبره پوه شوئ هغه که الحمد ده او که هغه څه شی دی سورت دی قرآن خو په مانځه کې دغه دوه ځای کې ویل کېږي که نه لکه رکوع کې ویل کېږي قرآن سجده کې په قاعده کې قرآن خو صرف دغه ځای دی چې په ولاړه باندې ویل کېږي او قرات کوم چې امام په تیزه وایي دغې ته قرات وایي مونږ دا ویو که نه چې امام دپاره قرات کول څه شی دی سر منځونو کې سرن او جهري منځونو کې جهرن واجب دی نو قرات امام په تیزه څه شی وایي قرآن او سورة فاتحه او سورت دواړه وایي که نه دغه دواړو ته قرات وایي دې کې یو ته هم قرات وایي یو ته هم څه شی وایي قرات وایي یو سړي په مانځه کې درې آیته دا وایي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او بیا لاړ رکوع ته کته شو لاړ چې رکوع ته کته شو دنه څه شی پاتې شو واجب ته پاتې شو فرض یې پوره شو فرض یې په دې خبره پوه شوې واجب ته پاتې شو سورة فاتحه هم نه ویله واجب پاتې شو او سورت هم نه واجب ته پاتې شو په دې خبره پوه شوې د دنه واجب پاتې شو فرض یې پوره شو
یو سړي په منځ باندې ودرېد الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا وی الله اکبر مانځ کې د نڅې پاتې شو واجب ته پاتې شو فرض وشو خبره پوهیږي فرض ادا شو واجب ته یو سړي سورته نه وی واجب ته پاتې شو سوره فاتحه وی سورته نه وی واجب ته پاتې شو سورته وی سوره فاتحه نه وی واجب ته پاتې شو دواړه نه وی قرات ته پاتې شو اوس په خبره پوه شو نو قرات فرض ده او سوره فاتحه څه ده واجب ده او سوره سره ملاول څه دي واجب دي کله چې لري په دواړه نه وی درې آیتونه به کم سے کم په ټول مانځ کې په ولاړو نه په دې رکعت کې نو مونږه ونشو اوس پوه شو کنه نو د فرض مانځ اولنی دوه رکعتونه د دې قرات لپاره مقرر لکم چې موږ تاسو وسو چې اول سورته به ورپسې سوره فاتحه قرات دغه دی چې ما خام مانځ کې مولي سي پته زوي دا قرات ده ماسختن مانځ کې پته زوي قرات ده جمعه مانځ کې چې پته زوي دا قرات ده خبره پوه شو کنه اوس دا د دې لپاره اولنی دوه رکعات مقررول چې شه ده واجب دي دا قرات فرض ده خو کې شلي پرستنی دوه رکعاتو کې ویني چلو شو واجب ته پاتې شو او دم واجب چونه ده فرض مانځه د درم څلورم رکعت نه علاوه د هر مانځه په هر رکعت کې سورته فاتحه ویل واجب دي اوس ان شاء الله تاسو دې مولیا نه کوي سورته فاتحه تاسو وایي چې په فرض مانځه په درم څلورم رکعت کې نو یاد ساتئ د فرض مانځه په درم او څلورم رکعت کې سورته فاتحه ویل سنت دي دا فرض نه دي واجب نه دي تاسو په خبره پوه شئ او د دین علاوه د نفل په هر رکعت کې سورته فاتحه واجب ده د سنت په هر رکعت کې درې مې کې څلورمې سورته فاتحه واجب ده د وتر په هر رکعت کې سورته فاتحه واجب ده د فرض په هر رکعت کې سورته فاتحه واجب ده بغیر د درې مو د څلورم د فرض نه پوه شئ کنه دا خو پوه شئ دریم نمبر نه یو دا دوه تاسو ته یاد دي کنه دریم نمبر سورته فاتحه د سورته مخکې ویل واجب دي سورة فاتحة د سورتنا مخکې دا خاصان دی کنه الوا ده او څلورم نمبر دا چې سورة فاتحه سره یو غټ آیت یا درې لنډي آیتونه یو ځکول واجب دي اوس بیا چې دا ضرور دوم پرون ولې د الله تعالی رحم لري دوم ان شاء الله سکه من الله کیږي که خیر واجب الله کار موږ کو څلور ورته به وکړي سورة دغه څلور په کې لګران دي نور په کې بیکګراند نشته نور به ټول آسان دی یو ټکی د فرض مانځه اولنی دوه رکعاتونه د قرات لپاره مقررول واجب دي د فرض مانځه د دریم څلورم رکعت نه علاوه د هر مانځه په هر رکعت کې سورته فاتحه ویل واجب دي سورته فاتحه د سورته مخکې ویل واجب دي سورته فاتحه سره یو وګدایت یا درې لړ آیتونه یو ځکول واجب دي صحیح شو اللهم صل علی محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله پاک د خیر باران وکړي الله د رحم باران وکړي الله زموږ د ګناهونو په وجه باندې زناور او حیوانات ته تکلیف دی الله پاک د خیر باران وکړي الله پاک زموږ اعمال ته وګوري الله خپل رحم ته وګوري الله فرض ده چې زموږ په اعمال باندې فیصله کوي نو هغه خود ورته قابل دي الله مسترحم ته پته وي الله الله رحم موږ نه امید کوو الله اللهم رحمك الله زموږ ګناهونه معاف کړه الله چې موږ د باران قابل شو الله الله موږ ستاسو رحم امیدوار الله په دنیا کې او په آخرت کې الله الله د ګناهونو زموږ حفاظت وکړه الله د ګناهونو موږ توبه توفیق راکړه الله ته زموږ رضا شي کوم بیمارانو ته شفا ورکړه الله څو تنگ دست فراخي نصیب کړه الله څو بیا اولاد نه صالح اولاد ورکړه الله څو قرضدار د قرضو بندوبست وکړي الله څو کوم به جوړي الله الله کانه کوي نه کوي الله د حیا د عزت صدر په واچ الله خپل جوړي ولا ورکړي الله الله پاک څوک واده والے جوړو والے الله پاک هغه له بهترین لک صالح اولاد ورکړي الله او دیندار کړي الله الله پاک د دین لپاره بنیاد جوړ کړي الله صلی الله علیه محمد